أجمعين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب وبأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ډیر زیاتو خوږو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د محرم میاشت او په دې میاشت کې چونکې د عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت شو، په دې وجه باندې منګه د عمر رضی الله تعالی عنہ د سیرت بیانولو آغاز کو. عمر رضی الله تعالی عنہ دویم خلیفہ دی او دا عظیم شخصیت دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا په برکت باندې دا مسلمان شوی دی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ دعا وکړه چې اللهم اعز الاسلام باحب الرجلین، یا الله اسلام ته عزت ورکا، غالب کا په دې دوه سړو کې په یو باندې چې کوم یو ته ډیر زیات محبوب دی، یعنی بی عمر ابن الخطاب بی ابي جهل ابن هشام، یا په عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ باندې یا په ابو جهل باندې دیو کې ته کوم یو خوخ یا الله مسلمان کا چې اسلام ته داغي په وجه باندې غلبه میلاو شي، اسلام ته عزت میلاو شي او د کمزوري نه اسلام راوځي. نو عمر ابن خطاب عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې فکان احبهما الیه عمر ابن الخطاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا کوم دعا وکړه نو چونکې الله خو قبلوله او الله پکې نبی اسلام پکې دا ویل چې الله تعالی کوم یو غوره، نو الله رب العالمین ته چې کوم غوره وو هغه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دیو جن الله رب العالمین دا دعا قبول کړ، عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. او عمر رضی الله تعالی عنہ یو جلالی انسانو، اسلام د د پزړه کې څنګه راغی څنګه ځای وکوندې په خپل خپل واقعیا بیانې چې ورځ جمعه ته لاړم او ما وی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سزا شر وکما جګړه وسو کما او چې زلام نبی علیہ السلام زمانه مخکې جمعه ته تلو په مانځ باندې ولاړو سورۃ الحاق د دې تلاوت کاوزه په ورسته ودرېدنو وای زما په ځل کې رااله چې ما فقلت هذا والله شاعرا، نو ما وی چې زما دی الله په الله مې قسم دا شاعر دی لکه څنګه به چې قریش خبره کوله. نو ډایرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات ولوستو چې انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، چې دا د الله رب العالمین دا کلام د الله دی، لقول رسول کریم، دا وینا د رسول عزتمند استاد عزتمند او دا د شاعر قول نه دی. ډیر کم خلک په تاسو کې دي چې هغه ایمان په دې باندې راوړي. نو ما وی چې دا زموږ د خبرې نه خبر شو دا ګندې کاهن نه وما چې دا هو به کاهن نه وای به دا آیات لوست ډایرک چې ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون، نه دا قول د کاهن او د خلق قول هم نه دی. ډیر کم خلک په تاسو کې دي چې هغه نصیحت قبلې تنزيل من رب العالمین، دا د الله رب العالمین د طرف نه نازل دی. نو ده فرمایي چې حتی ختم السوره تر دې پورې چې دا ټول سورته ختم کو، قال ان عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې فوقال اسلام فی قلبی، دا قورزینا اسلام زما پزړه کې زه کو پزړه کې میرا ورزید فیصله زنن کوم قتل من اعوذ بالله من ذلک، د ځان سره تور واغستله رسول الله بس روان شو په لار کې ور نعیم ابن عبد الله مخې لورغه او ته چرته زی عمره دی وزم د نبی د دې محمد فیصله نن کوم هغه ته ودا وکي خطبه بنو هاشم له څه جواب ورکړي به تاسو سي پری دوته وي تم لګه چې بي دین شوی یا نه د کفر نه وخت مسلمان شوی، هغه ته ما خو پرې دینه د بغټه خبره ته کوم چې ستا خور او مسلمانان شو دي. د په غوسه کې روان شو، کله چې داغي دروازې ته ورسېد فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د خور او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ هغه د تلاوت کاوه د قران مجید، کله چې د خپل کشاره واوریدو نو هغه ډایرک قران بند کو پټه کو دروازې کولاو په چې دن ورغه نو عمر ته وای ما اوریدل چې تاسو مسلمانان شوي او تاسو بی دین شوي ان خپل دینم پرې خېره
او بیا ډایرکټ د سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ سره جګړه شروع کړو هغه یو ډېر زیات او کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها د خور دغه د خلاصي لپاره راغله خپل خاوند د خلاصي لپاره نو هغه یې ووهله په اینو یې کړه هغې ورته بیا ویل عمره ته چې د کوم پلار زوی دغه خطاب نو دغه خطاب لور زه یم او ما اسلام راوړی دی تر څو پورې چې په موږ کې ستا نو موږ اسلام پرېښودلو ته تیار نه یو ته چې څومره ځان په موږ باندې کوشش وکړي دی پوه شو کله چې خپلې خور ته وکتل نو په هغې باندې یې نه وان د زه په زړه کې رحم راغی غلی شو قلار شو بیا ورته ویل تاسو څه لوستو هغه ویل دا قرآن پاک و راغی بېرته وله راوړو ده ته یې ولوستو په ده باندې اثر وشو خو پیغمبر چېرته دی فاطمه رضی الله عنها ورته وویل هغه د صفا په خوا کې په دار ارقم کې د ارقم ابن ارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې دی عمر رضی الله عنه روان شو خپله واقعه په خپله بیانوي چې لاړم دروازې ته ودرېدل ما نبي علیه صلات وسلام چې کوم کور کې و هغه دروازه ما وټکوله صحابه ټول راجمع شو حمزه رضی الله عنه زمانه مخکې 3 ورځې مخکې زمانه مسلمان شوی و حمزه رضی الله عنه خلکو ته وویل څه چل دی عمر دی را پرېږدئ زه دننه ورلم رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مضبوط ونیوله ما وی عمره تر دې کفر نه منع کېږي اسلام نه راوړې وی ما ورته ویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه مې ویله مسلمان شوم او بیا مې نبي علیه السلام تعرض وکړو چې یا رسول الله ولې موږ په حق باندې نه یو که موږ مړه یو که ژوندي یو که مړه شو که موږ ژوندي پاتې یو په حق باندې یو نبي علیه السلام والله تاسو په حق باندې که تاسو ژوندي یو که مړه شئ نو ما ورته ویل چې بیا ولې د اسلام موږ پټو نو موږ روان شو 2 صفونه م جوړ کړو د یو نه حمزه رضی الله عنه مخکې روان شو د یو نه زه مخکې روان شو بیت الله شریف ته لاړو او دا قریش موږ ته حیران شو دومره خفګان د هغې په دې مخ باندې و چې په ژوند کې به چېرته هغې دومره خفګان نه یې لیدلی او د هغې نه وروسته موږ کعبې ته لاړو بیت الله شریف ته لاړو د اسلام ښکاره دعوت د هغې نه وروسته شروع شو نو دا د عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام د راوړلو واقعه ده انشاءالله مزید به د هغې سیرت بیانو الله رب العالمین دی توفیق راکړي چې موږ د هغې صحیح سیرت بیان هم کړو او موږ د هغې سیرت د خپلولو کوشش هم وکړو الله رب العالمین موږ له د هغه سیرت د خپلولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین